الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. محترم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د دعوت او د تعلیم په سلسله کې هغه بیان لا جاری دی. دې آیاتونو کې چې دا د سورۃ التوبه آخري آیاتونه دي، دې کې الله تعالی فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم، بېشکه راغی تاسو ته یو پیغمبر او تاسو د ځان نه دی، تاسو غوندې بني آدم دی، انسان دی، او عزیز علیه ما عنتم، دته هغه خبره ډېره ګرانه ښکاري، هغه پې ډېره ګرانه لګي چې کومه خبره تاسو په تکلیف کې اچوي. د ده شوق دا دی، حرص دا دی، خوښه دا ده چې ستاسو نه تکلیفونه لرې شي، تاسو نه مشکل اوچت شي. کوم شی چې تاسو په غم کې، په مصیبت کې او په تکلیف کې اچوي، هغه شی په ده ښه نه لګي، هغه نه دی خوښ. چې د مخکې نه ستاسو تکلیفونه هغه دی نه خوښوي، نو نور په تکلیف کې خو تاسو نه اچوئ. د خلکو دا خیال دی چې دا د اسلام دا تعلیمات دا زموږ دپاره یو بوج دی. دا بوج نه دی، دا بوجونه ختموي. انسانانو باندې چې کوم بوجونه دي هغه د دې ایمان او اسلام په وجه ختمیږي. قرآن مجید کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. په تورات او په انجیل کې د دې پیغمبر تذکره ده او د دې پیغمبر صفتونه څه دي؟ یأمرهم بالمعروف، نیکۍ عامې کوي، ښه کارونه ډېروي، د ښو کارونو طرف ته دعوت ورکوي چې ښه کارونه په خلکو کې ډېر شي. وینهاهم عن المنکر، او نارواونه خلک بندوي چې ناروا دي بندي، د نارواو د ظلم د فساد دروازې دي بندي. ویحل لهم الطیبات، او دې دپاره سپړي دروازې د پاکو پاکو خبرو، پاکو کارونو، د پاکو خبرو، د پاکو تعلقاتو دروازې ورته اسانوي، دا ورته پرانیزي، دا وله جایز کوي، دا وله حلالوي، دا ورته پرانیزي. ويحرم عليهم الخبائث، او په دې خلکو باندې پلیت او ګنده او ناکاره څیزونه بندوي. سړی څنګه چې پلار ماشوم ته وایي بچیه دا مه وایه، دا خوله، دا لاس خولې له مه وړه، دا ګنده دی، ګنده کارونه مه کوه، په دې خاورو کې، په دې خځلو کې، په دې خټو کې، په دې ګنده نالۍ کې ګوتې مه وه، دا په پوزه کې ګوتې مه وه. دا پلار ماشوم بچی دا پوهیږي، دغه شانې پیغمبر مونږ پوهیږي. د پیغمبر په مقابله کې موږ ټول ماشومان یو. یو یهودي او مسلمان ته پیغور ورکړی و ستاسو پیغمبر تاسو ته د استنجا چلم ښیي، مطلب یې دا دی تاسو دومره ورته نالایقه ښکارئ چې تاسو له د استنجا او د صفایۍ شرم نه درځي. هغه ورته وایي او نبي علیه الصلاة وسلام موږ ته وړې وړې خبرې هم ښودلي. د نبي علیه الصلاة وسلام د پیغمبر مثال د امت دپاره د پلار دی. پلار بچي ته وړه خبره هم ښیي او غټه خبره هم ښیي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودلي، او بیا ورته یو بله خبره هم وکړه، وایي دا هم راته ښودي حتی الاخا، اودس به څنګه ماتې، دا هم راته ښودلي، خو دا هم راته ښودلي دي چې په ښی لاس به خوراک کوې، په کس لاس به خوراک نه کوې.
تاسو نن د امریکې او د برطانیې او د جرمني او د فرانس او د هالینډ او د سپین د ټولو نه لوی سکالر راوغواړئ ورته وایئ ته په کوم لاس خوراک کوې او په کوم لاس باندې استنجا کوې که ده دا جواب ټیک کړو نو دی په هر لاس خوراک هم کوي او په هر لاس استنجا هم کوي د ده د خوراک او د استنجا دپاره ځان له لاس نشته دا خو دا خبایث دا ګندګي نه ده که کوم لاس ته یو وخت د خولې دپاره خولې ته وروړې همدغه په دغه وخت کې استنجا له هم وروړې چې استنجا له یې وروړې بیا خولې له هم وروړې دا وړې خبرې نه دي دا ډېرې غټې خبرې دا خلکو ته وړې خبرې ښکاري انسانانو عقل او دماغ دې ته اوسه پورې نه دي رسېدلي کني نو دا چې ځان ته د عقل کټوی وایي دا به اوسه پورې مونږ ته دي دا خبرې ښودلې دي اوسه پورې دي لا په خپله په دې نه دي پوه شي دا د پیغمبر کار دی ویحرم علیهم الخبائث ګندګۍ په خلکو باندې نه ګندګۍ او ګندګي یوازې دې ته نه وایي چې تا ته په ښکاره ښکاري دا ګندګي داسې ګندګۍ هم شته چې دې په سترګو نه ویني داسې ګندګۍ هم دې په سترګو نه ویني اوس خو خلک په دې پوهېږي چې واقعي لکه دا جراثیمو او دا وایرسونه او دا ګنده څیزونه دي دا ګوره په سترګو نه ښکاري دا په سټیتسکوپ باندې ښکاري دا خو په انتهایي طاقتورو دوربینونو باندې ښکاري و اسلام د ګندګۍ او د صفایۍ او داسې تصور ورکړی دی چې هغې ته لا د اوسه پورې انسان نه دی رسېدلی ګنده څیزونه پرې بندوي پاک څیزونه ولا حلالوي او ګنده څیزونه پرې بندوي ویضعو عنهم اصرهم دې دپاره مې دا آیت د خلکو نه د خلکو بوجونه ختموي بوجونه په انسانیت باندې چې کومې خبرې بوج وي هغې ته لرې کړئ د انسانیت لپاره دا ډېر بوج دی چې انسان د اعلی مقاصدو نه نه خبر د اعلی نسب العین نه نه خبر د ژوند د مقصد نه نه خبر د کامیابۍ او د ناکامۍ د تصور نه نه خبر انساني اعلی اقدارو نه نه خبر نه خبر اعلی اخلاقو نه نه خبر د اعلی کردار نه نه خبر انسان د انسان غلامي انسان د یو څو ټکو د یو پیسو دپاره ضمیر بدلوي ایمان خرڅوي فکر بدلوي دا بوجونه دي دا بوجونه دي انسان د انسان د بندګۍ لاندې ژوند تېروي انسان د انسان د غلامۍ لاندې ژوند تېروي انسان د مخلوق د غلامۍ لاندې ژوند تېروي د ورکوټو مفاداتو د غلامۍ لاندې ژوند تېروي دا د انسان دپاره پیغور دی دا د انسان په سر یو بوج دی ويضعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم دا د لاس ورکړی دي دا د خپو زنځیرونه او د خپو بیړۍ دي د چا په خپو کې او په لاسو کې بیړۍ ورکړی پرتې دی ته ځان ته ازاد نه شي ویلی د انسانیت په خپو کې چې کومې بیړۍ د پیغمبرانو دشمنانو ورسولې وي یا انسان په خپل بېوقفتوب پکې ورسولې وي هغه د پیغمبرانو کټ کړي ګویا کې پیغمبر دا یو هغه راغستی دی او د انسانانو د دې لاسونو نه هغه زنځیرونه ختموي او هغې ماتوي د انسانانو د خپو نه زنځیرونه ماتوي او ختموي چې انسان ازاد شي دا د پیغمبرانو تعلیمات دي دا د پیغمبر احسان دی په خلقو باندې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم چې کومه خبره تاسو د تکلیف درکوي دا پیغمبر ښه برداشت کوي دا پیغمبر په دې خفه وي تکلیف کله داسې چې انسان وایي چې یاره بس زما لپاره ما خو دا مزو ته پرېږدی د تکلیف دی یو ماورکوټی ماشوم دی او چاړه او تماچه پرته ده او دی وایي ما ورته ورپرېږده او پلار یې وایي او مور یې وایي چې نه که نه دې چړې ته که مې ته ورپرېښودې خو ځان کې خوږې دا چاقو دې ته راوالې خو ځان کې خوږې خیال یې په دې کورونو کې دا ماشومان چې ته دا فروټ کټکې څه شی کټکې دی په دې چړې پسې په دې چاقو پسې ډېر زور لګوي نو ځان ته بیا خوږوي نو پلار یې ولې نه ورکوي نو په دې حیران دی چې خولۍ مې په ریل کې میل دي او ټول یې راسره کوي او چې څه غواړم نور خو دا چاقو ماله نه راکړه هغه دې نه پوهېږي چې دا زما لپاره نقصاني دی زموږ یو دوست خبره کوله وایي په دې جوانان یو ځای کې یاده ووایي چې هلکان داسې ناست وو یو هلک پکې دا سترګه نه وه وایي بل هلک ورته وایي چې ته خبرې دا ستا دا سترګه ولې نشته بس نشته هغه پیدایشي به نه وه نو ما ته څه پته ده خو چې پیدا یم نو دغه سترګه مې نشته نو وایي چې نه دا خو داسې چل نه و که نه دا خو داسې چل و چې ستا مور چې دی تا د چاړه درکړې وه او هغه چاړه تا د اغستو سره سیده بس په زور دې ته راواغسته او څنګه سړی په ورته په زور باندې راغلي او سیده دې پرې خپله سترګه ووهله او سترګه دې لاړه ښه وایي دا مور داسې څه ته خو ویاړ نو کور ته راغی مور ته وایي چې مورې ما ته یو ملګري داسې خبره وکړه رښتیا ده وایي چې وایي چې په هغه ورځ باندې هغه ورځ په زمانه اوسه پورې نه هېرېږي وایي څنګه چلو وایي داسې چلو چې سهار نه واله د ټک ماښامه پورې تا په دې چړې پسې ژړل او وایي ما وایي چې زاړه به وچ
په اخر کې مې ډېر کړل چې دا دونه وخت به منی کړه چې اوس ولا ورکم نو دونه جاري نو خو د پرې د خیال به کوم خو دا غشتو سره شو تا خو غوسه ورته او دا غشتو سره چې د سترګو وایي او سترګې بقره وایي دا ناغله ته مور دې به د زمکه دراچولې وې د زمکه د بدر راچولې وې خو چاړه بدر نه راچولې ناغله ته چې بچي ما خو صاف نه ما خامه پورې نه درکوله او تا خو نه پرې خبره ده نه ورکوي ولا عزیز علیه ما عنتم د دې مور پلار پیغمبر ډېر مهربان دی خدای بیا دا ډېر هم ډېر زیات مهربان دی چې پیغمبر یې راولېږي کني نو موږ به ډوډۍ او استنجا چل نه وې زده کړې انسانیت او سړیتوب کوله نورې خبرې خو لا ډېرې دي موږ به څه چل راته انسانان لکه دې له څه چل ورځي نو دا والاغلال التي كانت عليه حريص عليكم او تاسو سره ډېره زیاته مینه ده حريص عليكم غواړي چې تاسو په سمه لار شئ غواړي چې تاسو اوچت شئ غواړي چې تاسو عزتمن شئ هر پلار دا غواړي زما بچی د ټولو نه ډېر زیات اوچت زما د بچي نمبرې زما د بچي حیثیت مقام شهرت نمبرې عهده منصب دا د ټولو نه اوچتي پیغمبر دا غواړي چې زما د دې امت منصب او مقام د ټولو نه اوچتي حریص علیکم د زړه ارمان دار دی د بل ارمان ځان له هېڅ ارمان نشته ځان له پیغمبر سره ارمان دی ځان له په مړګه ډوډۍ نه خوړه چې الله تعالی ورته وایي چې دا احد له د سرو زرو کوم بینانه یو ورځ به خورم یو ورځ به نه خورم سره او سپین مې نه دي پکار نو د ځان دپاره نه وي د امت د حریص علیکم په دې امت باندې ډېر زیات مهربانه دی د امت ډېره زیاته مینه ده ورسره چې دا امت به د کامیابي په دنیا کې د کامیابي په آخرت کې د کامیابي دا د سرلوړی دا د اوچتي او بالمؤمنین رؤوف رحیم او بیا چې څوک یې ومني نو د هغې سره خو مینه کوي رؤوف او رحیم ګوره دا دواړه د مهربانۍ سره چې صرف رحیم یې ویلی وی که نه هم خبره پوره وه چې صرف رؤوفون یې ویلی وی هم خبره پوره وه خو رؤوفون او رحیمون یې دواړه جمع کړه دې کې څه مطلب دی بالمؤمنین رؤوفون مؤمنانو سره ډېره زیاته مینه کوونکی دی او رحیم ډېر مهربانه دی موږ سره خو د پښتو کې نور ټکي شته نه چې موږ یې ځان له معنا وکړو رأفت او رحمت دواړه یو شی رأفت او رحمت وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة سورة الحديث کی ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله عيسى عليه الصلاة والسلام کوم قوم فهغې کې الله تعالی وایي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة د دې په دې زړونو کې موږ رأفت او رحمت دا دواړه د مینې څخه دي د مینې خو دلته په دې سورې توبه کې علماو لیکلي دي چې د دې مطلب دا دی رأفت هغې مینې ته وایي هغې مینې ته وایي چې د کومې مینې سره څه مشقت وي څه تکلیف هم ورسره لکه دا پلار چې دا بچی په دې یخه یخنۍ کې په دې نومبر دسمبر کې په دې یخنۍ کې دا وختي پاسي دا واړه ماشومان او بسته ورته په غاړه کې او د خوب ګرمې بلښتنې نه راپاسي او د چا سره چې دا ګاډی دی په موټرسایکل باندې او سره دی شاته او یا مخې ته ناستي یا درې څلور بچي سي شاته کېنولي اوس یې مخې ته او د یخنۍ نه داسې شوشکېږي رپېږي چې ته یې ګورې ورته که نه نو ستا پیړه وسولي چې یاره ماشومانو باندې داسې بسته ورته ور په غاړه ده وختي باندې دا به د بلښتنې نه په څنګه دا پلار یې راپاسوي دا مور یې راپاسوي دا ورسره مینه کوي که دښمني کوي ورسره زموږ والده دی الله تعالی وبخي ټول والدین د هر چا د خدای پاک نو هغې به ویې موږ ته په یولو وي زما نیا به خبره کوله چې دا په دې سرو غرمو چې دا یوې کوي که نه دا د میندو نازبینان دي دا په سرو غرمو یوې کوي دا د میندو نازبینان دي موږ ته به یې وایي چې لکه خپلو بچو ته به یې وایي چې تاسو لږ نازبینتوب پرېږدئ لږ د سخت محنت ځان عادت کړئ لږ د کارونو ځان عادت کړئ دا نازبینتوب چې ډېر زیات کوي که نه دا بیا ریس کار نه نو د زړه د سړي چې د اوس وځېږي خو دا پلار ورسره څه کوي دا پلار ورسره مینه ده نو دې ته رحمت نه ویلی کېږي دې ته رأفت وایي رأفت هغې مینې ته وایي د هغې سره لږه غونې څه یا دا پلار له کله کله سپېړه ورکړي کله ورله سپېړه هم ورکړي دا استاد چې دی بچي له کله کله سپېړه ورکړي دا خلک وایي مار نه هي پیار هسې لګیا دي دا هېڅ نه دی خبر دا ټول د سره د استادۍ د چل نه دی خبر شیخ سعدي رحمه الله ویلی وی یو بادشاه خپل زوی دغه ته ولیږه دی استاد مکتب مدرسې ته یې ولیږه مکتب به یې ورته وي سکول ته یې ولیږه پادشاهۍ پسر به مکتب داد و یو بادشاه خپل زوی مکتب او مدرسې ته ولیږه لوح سیمینش در کنار نهاد
د سپینو زرو تختې ورته په غېږه کې کېښوده په تختې به مونږ په تختې نه کېږي دې وړو ته اوس اوسنو وړو ته تختې نه پرېږدي تختې د سپینو زرو تختې به خپل بچي له کېښوده او بر سرې لوح او نوشته به زر د دې تختې په دې سر ورته په سرو زرو ولیکل چې جور استاد بهز مهر پدر د پلار د مینې نه د استاد هغه څپېړه او ظلم دی که نه چې ته ورته ظلم دی دا دې ډېر ښه د استاد هغه څپېړه او هغه تراخه او هغه سرې سترګې هغه به یو منزل ته ورسوي او که پلار د باندې ټول عمر راخوړېده چې الله زما بچي یې نو بس بیا به ناست بیا به پردی کېږي دا دې ته رأفت وایي ښه نو کله کله یو سړی چا سره مینه کوي خو په هغه مینه کې هغه ته یو بچی چې پلار ولېږي ډاکټر الله هغه ورته ستنه وایي ستنه خو خوږېږي که نه یاره که هیله تیاري هغه به خوږېږي که نه نو دا دې بچي ته ګوري دا پلار ته ګوري دا بچی دا پلار له لاس نه نیولی یم او دې له راوستی یم دا راباندې څه کوي نو دا پلار یې ورسره مینه کوي دا هغه مینه ده چې د دې سره لږ غونې تراخه دي او رحمت هغه مینه ده چې بس هغه صرف مینه او مینه ده نو د الله مینه هم دوه قسمه ده الله تعالی رؤوف هم دی او رحیم هم دی او رحمان هم دی او پیغمبر هم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دی نو ځینې مینه داسې ده چې هغه تا له تش خواږه درکوي او ځینې مینه داسې ده چې هغه د خوږو سره لږ لږ تراخه هم درکوي چې د دې سره ډېر عادت شي په یو کې به ما تقریرونه کول هلته زه یو 3 کاله نو ما به د جمعې تقریر کوم خلکو به ما ته ویل ډېرې ترخې خبرې کوي نو ما به ورته ویل ټولې خوږې بخورې شوګر به زه وایم چې شوګر هم نشي چېرته که دا ترخې راته ځکه وایم او چې دې راته ونه وایم بل څوک یې راته وایم نه نو دا د ما دې ته غوږ کېږدې دې کې هم فایده ده چېرته نو بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو سره رأفت هم کوي داسې مینه ورسره کوي چې د هغه مینې سره سره لږ غونې تراخه هم ورکوي چې بل څوک دله بیا ډېر تراخه درکوي که نه د هغې نه ښه دا ده چې پلار یې دله درکوي استاد یې دله درکوي بل یې دله درکوي به یې د دښمنۍ په بنیاد درکوي دا پلار یې چې دله درکوي دا به د فایدې په بنیاد درکوي پیغمبر دله تراخه درکوي دا تراخه دله د دې دپاره درکوي چې ستا اوچتوالی مقصود دی ستا شفا ستا علاج ستا بیمارۍ لرې کول مقصود دي دا ځکه وایي چې پیغمبر خو خلکو ته د جهاد حکم هم کوي پیغمبر خو خلکو ته د زکات د ورکولو حکم هم کوي پیغمبر خو خلکو ته د ناراستۍ د ختمولو چې ناراستی به نه کوي سستی او ناراستی او فضولیات د دې څیزونو به ځان بچ کوي غلا به نه کوي دروغ به نه وایي دا خو څیزونه دي کې خو سړي ته لږ غونې مشکلات هم وختي به پاسې ځان نه به ناراسته نه جوړی ځان به داسې پروت بهي به د ځانه نه جوړی چې بس لاس ته باندې خوراکونه کوي څه به د اسلام په دې کارونه کې خو به تا ته څه خو درته سخته څه خو به درته تکلیف ښکاري خو دا هم مهرباني ده ستا لپاره بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام انسانانو سره مینه کوي او د دې مینې نه بیا ټولې خبرې تالي چې الله تعالی مهربان دی نو پیغمبر یې راولي بیا هغه د دعوت او د هغه تعلیم خبره له بیا راځم ځکه چې دې کې پوره مقصد دی دا خبره پوره واضحه شوې نه ده دا پوره زده کول غواړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت بنیاد په څه باندې دی نو ته دا هم ویلی شي چې دا په عبادت دی تعلیم او د دعوت بنیادي نقطه عبادت دی راته ویلی ځکه چې الله تعالی وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان او پیریان صرف د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي خو تاسو ته پته ده چې د عبادت په بنیاد کې چې ایمان نه نو دا عبادت نه دی عبادت الله تعالی عبادت تم وي د الله تعالی بندګۍ تم وي او د الله تعالی د حق ادا کولو تم وي او د بندگانو حقوق ادا کولو تم وي د بندگانو حقوق ادا کولو عبادت دی د الله تعالی حق الله تعالی له ورکولو عبادت دی خو د دې بنیاد چې ایمان نه دا بیا عبادت نه د بندگانو حقوق د مغربیان هم موږ ادا کوو څومره حد پورې ادا کوي جدا خبره ده هغې لا بحث نه کوم ډېر غیر مسلم هم وایي موږ د الله تعالی د مخلوق حفاظت کوو خیال یې ساتو د بندگانو یو ځلې په بمونو وولي بیا ولا خلک ډاکټران ورولېږي هلکه وایي دا زخمیان شوي راځئ علاج یې وکړئ نو ما یو ځل ما وایي دغه د مغرب یو تنظیم و په هغې کې یو ما پسې راغلی و انټرویو تا نه ورته لږ انټرویو لرم ډېره مخکې خبره نو ما ورته ته څه کار کوې موږ دا چې په دې جنګونو کې زخمیان شي که نه او دا د دې بیا ریهیبلیټیشن دا بیا واپس د دې هغه دغه کوم چې دا بیرته خپل هغه اصل دغه ته راشي او څه کار شروع کړي او بیا داسې او دا مصنوعي خپې ورته ولګوو او دا چلو وکړو دا وکړو ما یې ته د کوم ستاسو دا تنظیم د کوم دا د مغرب د یورپ تنظیم دی او امریکې پکې حصه شته ما یا د امریکې پکې ډېره بیا حصه ده ما دا خلک زخمیان کېږي ولې وایي دا که نه دا جنګونه منګونه کېږي نو دا جنګونه چې کوي دا جنګونه څوک کوي ته ما ته وګوره دا په دنیا کې مسلمانانو باندې دا بمونه څوک کوي دا تاسو چې بیا دا کوي دا خو دغه یورپ مغرب کې نو ما ورته خلک دا دواړه کاره کوي
یو طرف ته یو څه خلک هم دې دپاره مقرر کړي چې دا بمونه راشي او څه خلک بیا دې دپاره هله راځه ته خو زما ورور یې نو ته ولې دا بره چې دا بره اخلاص دا چا مې دا دواړه کاره کوئ و یاره چې زه خو په سیاست نه پوهېږم او زه خو په صرف دا یم او دا یم نه خبره خو به پوره کوو داسې خو نه کوو چې نیمګړې خبره وکړو خبره خو به پوره کول غواړي نیمه خبره خو نه ده زده کول پکار ته ما څه ما له څه دوکه راکړې که څه دې مطلب دی دوه ورونه دي او یو ورور چې دی هغه به خلکو یو ورور لګي په سړي چاړه ورونه او هغه چې بیا پناه شي او بل الله چا ووالې وایي ته راځه ته خو زما ورور یې راځه هسپتال ته دې بوځم نو ته څه مطلب دی دا بنیادی خبره مې په ذهن کې دې دپاره رسېدله چې حقوق العباد د بندګانو حقوق ادا کول چې د ایمان په بنیاد باندې نه یا د سره حق ادا کول دي نه دې ته مه وایې دا ښه کار دی ښه کار دې ته نه ویلی ښه کار دغه ته وایي چې د هغې بنیاد ښیي ښه کار هغه ته وایي چې په ښه بنیاد وشي چې په ښه بنیاد نه شوی دا ښه کار نه دی دې کې به څه مطلب وي دا کاروبار به چېرته دا به کاروبار وي یاره حدیث کې راغلی دي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق نیکی معمولی مګڼه خیر دی که ته دومره نیکي وي چې ته خپل مسلمان ورور سره ملاوېږي او په کلاو تندي ورسره ملاو شي چې هغه په دې پوه شي چې اوه دا خو زما په ملاوېدو خوشحاله شي خو دا نیکي ده که نه په دې الله تعالی اجر ورکوي په دې مغرب کې تاسو دوکانداران لیدلي چېرته به مغربي اردوونو ته تللي یا به لاړ شئ چېرته یا به چېرته ولولئ نو هلته چې دوکاندار ته ورځئ نو چې ته هغه ځای چې پته ولګي هغه دغه چې ناستې هغه څه ورته وایي هغه سلمین چې ناستې سلمین که سل ګرلي په سر دا چې ناسته وي افسر یې ښځې کېنولي نو هغه چې ناسته وي نو څه کوي نو چې هغه ځای نه ګاټ ویني نو ورته په خندا چې ته به وایې چې دا زما د ترور لور راغلی ته خو زما سکه خپل دا لکه ډول ما پېژني تا نه پېژني ستا په جیب کې ډالر پېژني هغه ډالر ته خاندي ستا دا خیال دا ما ته خاندي نو هغه هم خندا ده هغه هم خندا ده او دام خندا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ورور مسلمان سره ملاوېږي نو په کلاو تندي ملاو شوه نو په هغه خندا باندې ثواب ملاوېږي اجر پرې ملاوېږي هغه خندا خو د دنیا لپاره ده که نه نو ته به وایې چې یاره هغه هم خندا ده پیغمبر علیه السلام به یوره مسلمان سره په خندا ملاوېږي هغه د کافر سره په خندا ملاوېږي ځکه ملاوېږي چې په هغې کې د خدای رضا مطلب نه ده په هغې کې نیکي مطلب نه دی په هغې کې که هغه ته پته ولګېده چې دا چندې ته راغلی دی نو بیا دې په تن طرف نه لګي بیا ته نه خاندي که ته پته ولګېده چې دا سړی چې راغلی دا چنده غواړي بیا تا ته نه خاندي بیا و یاره نشته معاف کړه نو نیکي دې ته وایي ښه نو ما راته وایې چې حقوق العباد او حقوق الله ادا کول چې دي د دې دپاره یو بنیاد پکار نو د عبادت بنیاد څه پکار دی ته دا ویلی شي د پیغمبرانو د دعوت او د پیغمبرانو د تعلیم مرکزي نقطه عبادت د الله تعالی عبادت د الله تعالی عبادت د الله تعالی حق ادا کولو ته وایي د الله د بندګانو حق ادا کولو ته وایي خو دا عبادت البا عبادت ګرځي چې دا د دې ایمان د دې بنیاد ایماني د دې وجه نه الله تعالی د دې ټولو خبرو مضبوط مرکز ایمان ګرځولی دی د پیغمبر د دعوت ته دا ویلی چې هلکه د پیغمبر د دعوت او د پیغمبر د تعلیم بنیادي نقطه ایمان دی ولې ځکه چې د عبادت بنیادي نقطه څه ده د عبادت هغه جرړه څه ده ایمان ته دا ویلی شي چې د ایمان بنیادي نقطه څه ده د ایمان بنیادي نقطه توحید دی د الله تعالی یووالی منل چې الله تعالی یو منی خالق منی رازق منی مالک منی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله تعالی یو دی دی یکتا دی یوازې دی یو دی یو دی دا هغه د څوک نشته نو د ایمان بنیاد په توحید باندې شو د توحید بنیاد په څه باندې دی د توحید بنیاد د الله تعالی په حاکمیت باندې دی توحید څه مطلب یوازې د الله تعالی خبره منم یوازې الله تعالی ته سجده کوم یوازې د الله تعالی نه یره کوم یوازې د الله تعالی نه تمه کوم یوازې الله تعالی ته سر په ځمکه ږدم یوازې د الله تعالی حاکمیت او قانون او ضابطه منم د ژوند دا ټولې خبرې دي خو د دې ټولو خبرو بنیاد په څه باندې دی د دې ټولو خبرو بنیاد د الله تعالی په حاکمیت باندې دی چې ان الحکم الا لله اختیارات د بل چا نشته اختیارات صرف د الله تعالی صرف دا خبره چې شي الله تعالی ته کومه یریږم د الله تعالی نه ملک وما روجنی سمحج نه یوازې دا نه حاکمیت د الله تعالی منم د الله تعالی خبره منم د الله تعالی نه بغیر د بل چا اختیارات نه منم ان الحکم الا لله حاکمیت صرف د الله تعالی دی دا بنیادونه دي او د دې بنیادونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت تعمیر کوي انسانیت تعمیر دا ګورې دا موږ چې وایو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تصور ورکړي ابراهيم عليه الصلاه والسلام د امت تصور ومن ذريتنا امه مسلمه لك
د امت د تصور څه مطلب امت د تصور نن سبا دا نننی دور نه د نن تقریبا او یا اتیا کاله مخکې نه یو چغه یو ناره زموږ په وطن کې روانه ده پرې بر صغیر دلته یوازې په عربو د قومیت یو ناره بیا د قومیت په بنیاد باندې وطنونه جدا شو وطنونه جوړ شو جګړې وشوې لوی فسادونه وشو دا قومیت څه شی دی دا قومیت خو انسانان تقسیموي دا قومیت انسانان تقسیموي یو د یو نسل نه دی بل د بل نسل نه دی څو څیزونه داسې دي چې اسلام د دې جرړې ورکوي د دې جرړې ختموي لکه علامه اقبال چې ویلي وو که نه چې ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دا وطن پرستی دا قوم پرستی دا اصل کې بوتان دي دا بوتان دي د دې بوت وایي د دې بوت چې کوم کمیس دی که نه نو دا د مذهب دپاره کفن دی ته خبرې لرې نه که ته دې بوت ته کمیس ورغوندی او د دې بوت بندګي کوي او د دې بوت احترام کوي نو دې معنا دا ده چې خپل مذهب وجنې خپل مذهب خښې خپل عقیده او نظریه ختمې خلکو د وطن نه د قوم نه د نسل نه د رنګ نه د ژبې نه د دې بوتان جوړ کړي دا بوتان دي دا بوتان رسول الله صلی الله علیه وسلم مات کړو ويضعوا عنهم اسرهم دا بوجونه د انسانیت تقسیم کړي او د جګړه پیدا کړي وي د قومونه تقسیم کړي د انسانیت تقسیم کړي د رنګ په بنیاد باندې څوک د چا خوښیږي او څوک د چا بدي کېږي د رنګ په بنیاد باندې به څه خلک خیر او څه خلک به د رنګ په بنیاد باندې خراب وي یاره که دا رنګ دونه مضبوط شي یو مثال درته زه وایم یو سړی غوا او میخه نو هوښیار سړی به څه ته ګوري وایي یاره غوا پکار ده میخه پکار ده نو چې غوا میخه اخلم نو چې څه چل کوي نو اولنی د ټولو نه اوچت صفت پکې څه پکار دی لکه چې پی او چې بل سړی راپاسي مړه پی کول پرې دا وه پکې رنګ یې سوري چې رنګ یې سوري داسې غوا پکار ده نو چې شلي چې وچوي چې د سره ډوپې نه کوي او پیسې خوري او غیاګانې خوري او پی نه کوي و یاره جي زما خو سور رنګ خوښ دی نو بنده ما سره سور رنګ والا غوا خوښه ده او سره میخه مې خوښه ده نو دا بېوقوف دی که دا هوښیار دی وایي میخه مې خوښه ده خو میخه مې د پیو لپاره خوښه ده ما د مطلب د پیو نه چې پی کوي نو میخه که سرۍ نوم پی کوي که توره نوم پی کوي او غوا که سرۍ او که برګۍ او که سینه او که سرۍ نو خو مطلب د غوا نه د پی کول اوس که یو سړی وایي چې نه زما غوا په پیو کې مقصد نه دی زما خو په رنګ کې مقصد دی نو دا بېوقوفه رنګونه په وجه باندې انسانیت تقسیمه د ژبې په وجه ته انسانان تقسیمه ژبه خو د اظهار یو ذریعه ده اصل خبرې خو په دماغو کې دي ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا خبرې خو په زړه کې دا ژبه خو د هغې د اظهار یو ذریعه ده چې چا سره ژبه نه په اشارو کې هم خلک پوهېږي په اشارو کې خلک داسې پوهېږي ته به حیران شي اشاره هم یو ژبه شته نه په اشارو باندې خلک ژوند پې تېروي دغه اوس ته وایې چې نه د ما خو یاره ما خو د ژبې سره مینه ده د ژبې سره د مینه ده نو ته وایې بیا خو پکار دا ده چې که په ژبه کې کنځلي نوم ستا خوښي او که په ژبه کې خیري هم ستا خوښي او که د بل ژبې دعایي نوم ستا نه خوښه او که د بلې ژبې څه یو خوږه خبره یې نوم پکار ده چې ستا نه خوښه یعنې آیا داسې یو داسې انسان کېدی شي چې هغه وایي یاره د ما د یو سړی کنځل دې راته کوي خیرې دې راته کوي خو په پښتو کې دی کوي نو زما پښتو ژبه خوښه ده نو به بېوقوفه وي زه ورته وایم چې هلکه زه درته په عربۍ ژبه کې دعا کوم او په پښتو کې درته خیرې کوم نو کومه یوه خبره دې خوښه ده تاسو به څه وایئ یاره ما له دعا پکار ده ځینې دې سره څوک هم په عربۍ کې راته کوي که په پښتو کې راغی که په پنجابۍ کې او یو سړی دا وایي چې نه خیرې دي چې په پښتو کنځل دی ما په څوک کوي زما پښتو خوښه ده بس په پښتو کې مې کنځل خوښ دي په بله ژبه کې مې دوا نه ده خوښه نو دا بېوقوفه دی د انسان تعلق د خوږو خبرو سره دی خوږه خبره چې په هره ژبه کې وشي هغه خوږه خبره او غلطه خبره چې په هره ژبه کې وشي هغه غلطه خبره ده ځینې خلک د دې وطن نه څه جوړوي د دې وطن بوت جوړوي بوت هندوستان چې کله مات تقسیم شو نو ډېر خلک داسې وو چې د هندوستاني قومیت ډېر سخت دلداده وو نو مولانا مودودي چې خبره راغی نو مولانا مودودي ته خلکو یاره دا خلک فلانکې او فلانکې دا خلک ډېر زیات خفوي نو مولانا یو جمله ویلې وه وی اس بت کے ٹوٹنے پر تڑپے وہ جو اسے معبود سمجھتا ہے چې څوک د دې بت عبادت کوي که نه نو هغه د ننو پرړي چې د هغه خدای مات زه خو د دې بطن عبادت نه کوم زه خو د خدای عبادت کوم د خدای بندګان د خدای بندې
نو وطن وطن دا ټول دنیا د ما وطن ده. ان الارض لله، دا ټول زمکه. ګوره حدیث کې او په قران مجید کې الله تعالی د وطنونو ذکرونه نه دي کړی، ډېر کم ذکر دي، ډېر مجبوري راغلې ده او د هغې خامخا وجه ونه هغې لپاره وطن ذکر کړی دی، لکه الف لام میم غلبت الروم. ورنه اصل کې ذکر کړی زمکه ده. زمکه نو زمکه خو د ټوله دنیا عامه ده، دا ټوله زمکه د الله تعالی. مسلمه کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط کړو وی چې لکم نصف الارض ولنا نصف الارض، نیمه زمکه ستا او نیمه زما، ولكن قریش قوم یعتدون. خو تاسو زیاتی کوئ، په ټوله زمکه قبضه لګوئ. او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولې زمکې قبضه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولیکل چې ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمکه زما نه ده او ستا هم نه ده، زمکه د الله تعالی ده او چې چا دې ورکړي د الله تعالی خوښه ده. د مکه معظمه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلک پې پوه شوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه غواړي، څه غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو یو سړی راغلی دی د بنو عامر قبیلې، ډېر هوښیار سړی دی. بنو عامر یو غټه قبیله ده. هغه چې د نبي علیہ الصلوۃ والسلام خبرې په دې مکه معظمه کې اورېدلې دي، هغه سوچ کړی دی چې دا سړی خو په دې ټوله دنیا غالب کړي، یو دې ټوله دنیا ته سر تړلی دی او دی په دې ټوله دنیا باندې غالب کړي، دا نظریه او دا عقیده په دې ټوله دنیا غالب کړي. نو راشه زه ورته یو خبره کوم او ورته وایم چې یاره ته فاصل په دې مکه معظمه کې کمزوری یې، زه به دا ټوله خپله قبیله ستا شاته وتړم او دې ټوله دنیا سره به جمع وکړم، مړه شو که پاتې شو، راشه بس یو سودا ده. غټه سودا دپاره خلک غټ کار کوي. نو سوچ یې جوړ کړو، بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ګوره ما ته ستا د خبرې پته ولګوي، ته خو به دې ټوله دنیا باندې به غالب کېږي، نو راشه ما سره یو لیکل وکړه، یو معاهده را سره وکړه، یو اګریمنټ را سره وکړه. داسې چل به وکړو چې ته څو پورې ژوندی وي که نه، نو بس موږ ستا حکومت به منو، ستا اختیارات او ستا مشري به منو. خو چې بیا کله ته نه وې نو بیا به زمونږ د قبیلې حکومت نبي علیه السلام سره نو دا کار وایي څه وایي نو څوک وایي بیا د مانا پس وایي دا خو د الله تعالی خوښ دی، دا خو د الله تعالی خوښ دی، چا نه بیا ورکوي. وایي ښه زه به خپل خلک هم مړه کړم او دا دومره ډلې ځلې به م وکړم او دا دومره لوږې تندې به او تکلیفونه به م برداشت کړم او بیا به حکومت بل څه وکړي. وایي همت دغې لپاره خو که راځې نو راځه، دې لپاره راځې چې زما دا خبره حق ده، نو که بیا حکومت و او که بیا په لاسو کې اسکړی وي او که په پښو کې زنځیرونه او بیا وایي نه دغې دپاره نه خو صرف دې دپاره راځم چې ستا حکومت به غالب راځي، ته به راغې غالب. نو ګوره دا د مکې نه خلک په دې خبره باندې پوه وو. د دې وجې نه خو ابوجهل یو ځل نبي علیه السلام دا چې ټول راغلي وو ابوطالب ته چې دا وراره یې زمونه قلار کړه. نبي علیه السلام ورته وایي زه خو دې یوه خبره دې ته وایم او که هغه خبره یې ومنله نو تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزیه، عرب به د دې د لاس لاندې راشي او عجم به ورله جزیه ورکړي. د عربو د مکې د خلکو په دماغو کې خو د مکې نه علاوه بله سرداري ډوبله، د مکې سرداري باندې ته غټه خبره ښکارېده. او چې د نبي علیه السلام د خولې نه دا واورېده چې ټول عرب او ټول عجم به ستا د جنډې لاندې شي. الله وایي ابوجهل وایي وراره یوه نه لس خبرې به دې ونه هله زر وایه څه وایي دا درته ویم که نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي مړه دغه خو دې بیا راته دغه خو نه منو که وایي نه بل څه راته وایي نه خبره همدا ده، خبره همدا ده. دا خبره مې د دې دپاره کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو بنیادي مقصد څه شی خبره کوم ځای ته ورسېدله دومره چې ته زده کړه خبره کوم ځای کې روانه په کوم ځای کې پاتې شوه چې دا شاخې مخکې لاړ قومیت. ګورئ دا چې کوم بوتان دي که نه نو دا بوتان نشته. نو د عربو د دې خلکو په دماغو کې دا وه چې قوم بوت دی، وطن بوت دی، نو دا وطن باندې مې خبره کوله. وطن دا نه دی، دا ستا وطن دا نه، دا مصنوعي وطنونه دي، مصنوعي وطنونه دي. د نن نه څو کاله مخکې 1 کاله مخکې دا وطن مصنوعي څومره و تا چې ته پوسېږې دا څومره وطن و. د هغې نه چې پسې 200 کاله مخکې شي نو بیا دا څومره وطن و. د هغې نه چې پسې اخوا شي بیا د عربو ته لاړ شه، د ترکو ته لاړ شه، دا افریقا او دا یورپ او دا د ایشیا دا ډېرې علاقې دا یو وطنونه و. د ترکي د خلافت په کومو علاقو باندې وطن ته څه ته وایي لکه وطن څه ته وایي چې دا مصنوعي کرښې پکې راښکلي نو دا خو ستا وطن و، ستا د نیکه وطن. زما د نیکه وطن خو بیا پاکستان نه و، ځکه چې پاکستان جوړ شوی نه و. زما نیکه به په کوم سن کې وفات شوی؟ غالبا په 1907-8 نه مخکې به وفات شوی، 1907-8 نه مخکې وفات شوی به او پاکستان نه و. نو دې مطلب دا دی چې دا وطن نه و. هغه د بل څه مطلب چې د بل وطن و، د بل وطن یم یا بیا د هغې نه بعد زه به لاړ شم او زه به په بل وطن کې چېرته دغه والم نیشنلټي به والم، نو زه به د یو وطن یم او زما بچی به د بل وطن
بیا نو دا څنګه مطلب د پلار وطن به وي او د زوی وطن به بلي څه مطلب دا وطن څه شی دی دا کرښې تا راښکلي دي که نه دا غر دې راښکلی دی یا د سیند راښکلی دی یا د یو بله کرښه راښکلې ده نو دا کرښه راښکل څه ته وایي دا کرښه تا په دغه ځای کې راښکلې ده خو د نن نه سل کاله مخکې دا کرښه د دې نه ورخوا وه د هغې نه ډېر مخکې دا ډېره ورخوا وه خدای دې نه کړي چېرته راتنده نه شي دا کرښه دا خو کله تنګېږي او کله اوچتېږي کله لرې کېږي او کله نږدې کېږي دا کرښې دا خو مصنوعي کرښې دي دا مصنوعي کرښې دي دا وطن نه دی وطن یا ټولې ځمکې ته ووایه او یا یې هغه ځای ته ووایه هغه کمرې ته ووایه چې په کومه کمره کې ته پیدا بس وایي زه په دې وطن کې پیدا یم نو پیدا خو به ته په یو کټ کې یې یا په هسپتال کې پیدا یې یا په یو کټ کې پیدا یې نو بیا خو دې صرف هغه کټ وطن دی او د هغه کټ نه بهر خو دې وطن نشته یا زیات نه زیات به دا ووایو چې هغه کټ په کوم کور کې و کمره په کوم کور کې و نو بیا دې صرف هغه لس مرلې او شل مرلې او کانال کور دی بس وطن دی او که د هغه وطن نه بهر ته راوځې نو دا دې ځای کې ته دیوال ویم دی هغه ځای کې هم دا دیوال ولی کېږي او چې په دغه ځای کې وی په هغه ځای کې ویم د هغې نه په هغه ځای کې هم دغه دیوال ولی کېږي داسې نسب والا نسب خیل والا خاندان والا یاره چې زه خو د پلانکي نسب سره تعلق ساتم ښه جي نو ستا د بابا څه نوم دی دا ستاسو نسب چې دی بابا د ده جي عبدالله نوم دی نو د عبدالله بې پلاره پیدا و خو پلار یې و نه جي د عبدالله پلار و عبدالرحمن نوم و نو هغه عبدالرحمن ستا نیکه نه دی هغه نیکه ولې د نیکه نه پلار د بې نیکه پیدا و نه جي د هغه خو نیکه و نو چې هغه نیکه دی و نو ته دې پلار ته ولې پلار وایې هغه ورپسې پلار ته ولې نه یا خو صرف د خپل پلار ته پلار ووایه چې ته دا یې او دا د پلار دی نو یا خو خپل قوم صرف دا وونه چې زه یم او زما دا پلار دی بس موږ دارونه یو قوم یو نور څوک نه پېژنو نه زه پسې ورخوا بره ځم نو مې چې بره پسې ځې نو ده ته پلار وی د ده اولاد ته به یې خپل وی زه زما قوم او ده ته ویم نو ولې دا بې پلاره وشو زه د پلار نه وم بره دلته یو صاحب زما سره خبره کوله دې ځای کې جومات نه به یې پېژندم څه خبره یې وکړله عربۍ څه خبره یې وکړه بیا ما ته چې تپوس کوم دا نقطه یې څه ته وویله زمونږ همسې په سر دړي نو موږ وایي چې خدای پاک خلک پوه نو هغه ته چې مې خبره وکړه نو هغه ما ته وایي چې نه دا خو داسې نه ده دا خبره نو مې څنګه ده ما له عربي راځي نو مې دا ښه دی تا له درځي نو بیا ښه خبره ده بیا چې یو تپوس نه وکړو نو بیا ولا خو څه نه ورته داسې وي چې ما له راځي نو بیا ما ته وایي چې دا قرآن په عربۍ ژبه کې دی خو پیغمبر خو عربي نه دی پیغمبر اسلام خو عربي نه دی نو ما ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام عربي نه دی نو دا قرآن په عربۍ کې بیا ولې راغلی دی دا خو عربو ته راغلی خلکو عربي ویله وایي نه پیغمبر علیه السلام خو د اسماعیل علیه السلام نو دی اسماعیل علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام زوی دی ابراهیم علیه السلام خو عرب نه و نو ما ورته وایي چې ته پښتون یې که پنجابی وایي زه پښتون یم مې ستا پلار نیکه نو بیا چې خبره رسېده نو مې د هغه نیکه دی بیا چې رسېده نو آدم علیه السلام پښتون و آدم علیه السلام ته به یا پښتون وی یا به ورته عرب وی یا به ورته بنګالی وی یا به ورته څه ورته وی پیغمبر آدم علیه السلام څه نو بس چې آدم علیه السلام څه و بس قوم به مغه شي که آدم علیه السلام پښتون و خلک به پښتانه وي که نه نو که ته وایې چې نه دلته دا پلار مې دی دا دی نو ما ورته وایي دا خو د تعارف دپاره صرف ټیک ده د تقسیم دپاره نه ده ټیک ته په دې نقطه نه پوهه د تعارف دپاره ته دا ویلی شي چې زه د هغې چا سره تعلق ساتم چې پښتو وایي بس دا ټیک شو خو داسې به نه وی چې دا چې پښتو وایي که نه دا د نورو نه ښه دي ولې ځکه چې د هغه بل پلار چې داسې ځي او ستا دا پلار هم داسې نیکونه بره ځي نو دا څه کېږي دا دایره راتنګېږي دا بره ته بیا صرف یو پلار جوړېږي نو ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خطبه حجة الوداع کې چې ایها الناس ان ربکم وان الهکم واحد ستاسو خدای یو دی وان اباکم واحد ستاسو پلار هم یو دی لا فضل لعربي على عجمي دا چې څوک عرب دی او څوک عجم دی د عرب چې څوک شوګه نه نو د دې عربي پلار عربي نه و ځکه دا عرب شو هغه بل عجم شو دا کلدانې چې څوک شو د پلار کلدانې نه و د پښتون چې څوک شو د پلار پښتون نه و که نه دا خبره بیا ټول یو ځای لځي بیا نو د قوم نه د نسل نه د رنګ نه د ژبې نه د علاقې نه د دې نه وطنونه نه جوړېږي د دې نه ملت نه جوړېږي ملت د عقیدې نه جوړېږي ملت د عقیدې په بنیاد باندې خلک اعتراض کوي په اسلام باندې چې اسلام خلک د عقیدې په بنیاد جدا کړو دا تقسیم یعنې انسانیت یو ښه مذهب دی هیومنزم انسانیت مذهب دی نو ما به دې تپوس وکړو د انسانیت چې مذهب دی د انسانیت پیغمبر څوک دی انسانیت به چا نسبت دی انسانیت ابل راته یو ډاکټر صاحب دی کله کله زموږ ښه دوست دی راځي هغه ما ته وایي چې اسلام کې یو بابا دی خدای دې وبخښي دغه بابا خبره وکړه
مونږ هم باندې چې بابا دی چې مشر سړی هم دی احترام وایي چې هغه وایي چې دا چې خلکو دا نفرتونه پیدا کړي دي او دا دشمنۍ پیدا کړي دا د شیطان کار دی خدای پاک خو محبت پیدا کړی بس خدای خو صرف محبت مني نو ما ورته وایي چې خدای چې محبت مني د ابولهب او د ابوجهل او د نمرود او د قارون او د حامان سره مني وی نه نه مني مې ورته انسانان نه دي پته ولګېده چې خدای محبت مني خدای دشمني مني لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء زما دشمن او خپل دشمن نه به دوست نه جوړئ تلقون الیهم بالموده او د دوستۍ پیغامونه لګي وقد کفروا او هغه خو خدای پیغمبر نه مني ګوره الله تعالی چې دا تقسیم جوړ کړی دی کنه د رنگ په وجه نه دی جوړ کړی د نسب په وجه نه دی جوړ کړی د ژبې په وجه نه دی جوړ کړی د علاقې په وجه نه دی جوړ کړی د وطن په وجه نه دی جوړ کړی دا تقسیمونه غلط دي کوم تقسیم ټیک دی دا د ایمان او د کفر دا تقسیم ټیک دی ولې ټیک دی سبب یې دا د ایمان او د کفر تقسیم ولې ټیک دی ما ایمان څه ته ایمان دې ته وایي سړی اعتماد کوي په الله باندې ایمان څه معنا ده په الله باندې اعتماد کوي الله د کفر څه معنا ده په الله به اعتمادي کول دا راته وایي چې یو پلار دی او دا غو زامن دا یو زوی تابعدار دی خبره مني اعتماد هم کوي یو بابا چې څه ویل دي هغه بل ورته بابا ته پیسې نه کوي ته غلطه خبره کوي اچھا ورته ورشه مال وبراړو زه پاتې ځان له خبر ورته یو خبره کوله نن سبا دا صورت حال دی په هسپتال کې ومه زما مرګره دی او غټ ډاکټر هم دی پروفیسور هم دی وی پلار بیمار وی پلار په کټ کې پروت او دلته په هسپتال کې موږ سره داسې ناشو نو هغه پلار لاسونه خراب چلته نو بیمار نو هغه بچی ته وی چې هغه پروفیسور بچی ته وی چې بچی دا پرتګال مې ډېر زیات کلک دی دا ریلکسس کا نو هغه ورته چې پروفیسور څه ورته چې وکړل پروفیسور هم دی ډاکټر ورته وی چې خو د لاسونه خو دې نه دي مات کنه خو خپې دې مات دي او کړه دې خراب دي خو لاسونه خو دې نه دي مات کنه خو په خپل افراد نه کنه موږ هم دا شرمنده لا څه خبره کوي لا هغه پلان باندې به د دفتر ګور نه نه دی خیال بس چې اجازه ورکړي نو د پلار احترام او دوه بچي نو دا یو بچی چې پلار ته داسې خبره کوي او دا پلار ورته خبا باجی وسته نه خبا باجی وسته او په ډېر په احترام بیا ورته بابا جی وشو ټیک شو کله نور هم دته برابر نه نه بچي وسته دې دې سره خیال نو د دې پلان لپاره دا پلان چې یو بچی خوښ دی او بل نه خوښ دی نو د رنگ په وجه خوښ دی په خوا به شاخیل وکنه وي شاخیل وي سړی ته وی چې ورشه لکه یو خسته غو نه بچی راوړل ماشوم راوړل او هغه شاخیل به تاو راته یو خپل تور کروټا باندې زوی او هغه به پرې کراوړل دې نه خسته پکې نشته د پلان د رنگ په وجه باندې بچی بدی شي د اوچتوالي او د دموالي په وجه بدی شي د څه په وجه بدی شي یو پلان یو بچی په انګریزي او یو بل په عربي او یو عربي زده کړو بل انګریزي زده کړو نو پلان په څه وجه دی مې فهم دی او دې مې بدی شي دا کار دی خو دې په توګه ډوړې خبره مني ډوړې اطاعت کوي ډوړې عزت کوي ډوړې ادب کوي نو بیا به ولې په دې به خفخيږي او په دې به بل بدی کیږي چې وي تابعدار دی او بل نه تابعدار بس دا اسلام طریقه ده فمنكم كافر ومنكم مؤمن ایمان او کفر دا تقسیم دی دا درست تقسیم دی د ایمان او د کفر نه علاوه بل تقسیم غلط دی دا بل تقسیم ته لاجیک نشته وجه نشته دا تقسیم ټیک دی چې تابعدار دی او نه تابعدار یو د پاره انعام دی ځکه چې ډېر غټ کار کړی دی دا بل د پاره سزا ده ځکه چې هغه ډېر بد کار کړی سزا او د پاره انعام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات نبی صلی الله علیه وسلم اوس د نبی صلی الله علیه وسلم د دې تعلیمات په نتیجه کې چې سره د دې تعلیمات مخالفت کوي نو د کوی د ټول انسانیت دښمنی کوي خبره لازم بیرته دې خبره ځان کوی وای چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات بنیاد د انسانانو یو کول د عقیده په بنیاد او کوم څه چې انسانان تقسیمه او جګړه پیدا کوي او مصنوعي جګړه د جوړیږي مصنوعي تقسیمونه د جوړیږي هغه څه نبی صلی الله علیه وسلم باطل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او احترام کول بیا داسې دي لکه د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیمات په نتیجه کې په ټول انسانانو خیرخواهي کول دا پر انسان لازمه ده څوک منی او څوک نه منی خدا به لازمه ده او د نبی صلی الله علیه وسلم بے ادبی کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کول دا داسې دي لکه انسانیت ټوکړي ټوکړي کول لکه په هر کور کې جنگ جوړول لکه په هر کور کې فساد جوړول چې د رنګ د نسل د جبې د وطن د علاقې د خیر په بنیاد باندې انسانان تقسیمه د مفادات په بنیاد باندې انسان هغه معنا دا د انسانیت دشمنی
او د هر انسان په کور کې د جنگ جوړول غواړي. د دې وجه دا موږ چې لګېږي نو دا بار بار وایي دا د ګستاخ رسول سزا مرګ، د ګستاخ رسول سزا مرګ. د دې نور خبره وجه نه ده. د دې وجه بنیادي ډول دا ده چې د الله او د الله د رسول د تعلیماتو په نتیجه کې دا حقیقت کې د انسانیت لپاره خیرخواهي ده. هیومنیزم څه شی دی؟ هیومنیزم انسان ته د انسانیت څخه پیغمبر بل څوک نشته. ته محمد صلی الله علیه وسلم ته د انسانیت پیغمبر نه ته ماته نشي کولای بل څوک پیغمبر دی. بیا د انسانیت ته چا نه زده کوو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انسانیت نه زده کوي. او ته یرجی هیومنیزم چې دی د انسانیت دا د ټولو نه لوی مذهب دی. نو ما د هیومنیزم پیغمبر څوک دی؟ کتاب یې کوم یو دی؟ کتاب یې چا لیکلی؟ پیغمبر یې څوک دی؟ که ته وایې چې نه د انسانیت مطلب دا نه دی، نو زه وایم د ټولو نه لوی انسانیت پیغمبر خلکو ته کوي. قرآن کتاب دی، محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. که ته محمد صلی الله علیه وسلم ته د انسانیت پیغمبر نه وای او قرآن ته د انسانیت کتاب نه وای، نو دې معنا دا دی ته انسانیت ته پېژنې نو ته بیا د انسانیت په نوم باندې څه بله بلا غلی خلکو ته. انسانیت خو پیغمبر خلکو ته وکړو. د دې وجه د نبي علیه الصلوة والسلام ګستاخي کول دا د انسانیت توهین دی. دې ته د انسانیت توهین ویم زه. په دې منځ کې دا یو خبره بل ته په آخر کې وکړم. دا فیصله چې شوی په دې کې یو صاحب فیصله لیکلې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حواله ورکړې ده چې د سینا صحرای سینا چې په مصر کې ده، د دې صحرای سینا یو سن یو دغه ودا یو چرچ دی، یو چرچ ارجل سن کې تراین هغې سره نبي علیه الصلاة والسلام یو معاهده کړې. وی دا معاهده ورسره کړې وه چې تاسو ته به امني او تاسو ته به دا یو نو ستاسو د پیرانو نه او ستاسو د راهبانو نه به ټکس نه اخیستی کېږي، تاسو به د خپل ځای نه نه بې دخله کېږئ، ستاسو زنانه چې کوم دي هغې ته به اختیار وي چې هغه چا سره واده کول غواړي او چا سره نه کول غواړي، تاسو به د مذهب په تبدیلۍ باندې څوک نه مجبوروئ. دا ټولې وعدې ورسره کړي دي. نو هغه خط ته یو صاحب چې دی، یو جج صاحب دی، محترم جج صاحب چې ورته وایي، نو هغه په خپل دې فیصله کې د ریاسي خلاف چې کومه فیصله ریاسي په حق کې چې کومه فیصله لیکلې په فیصله کې د دې خط حواله مو. زه حیران په دې چې په خط کې پیدا نه لیکلي چې نبی علیه الصلاة والسلام دغه راهبانو ته دا ویلي دي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې او زما په شان کې او د اسلام په شان کې ګډې وډې وایئ نو هم خیر دی. په خط کې ولې څه تذکره نشته. دا خط یې ولې ذکر کړی دی په دې کې؟ بیا دا خط خو انتهایي دروغجن خط په دې دی. ما د هغې هغه نقل راوغوښته د ترکي نه، هلته زما شاګرد دی په یو یونیورسټۍ کې استاد، هغه ته ما چې ما د دې خط نقل راوړه، هغه خط هلته په ترکي کې دی، هغه ما ته نقل راولې وه. هغه خط کې باقاعده دا لیکلي شوي دي چې دا هغه زور زیره هم ورته دي او ټکي هم ورته دي. تاسو دا پته ده چې دا عربۍ ژبې ته دا نقطې نه دي، دا بې ته لاندې یو ټکی او دا ټې ته لاندې د پاسه دوه ټکي. دا د چا په زمانه کې شوي؟ دا د حجاج بن یوسف په زمانه کې. او دی ما ته وایي خط پیغمبر علیه السلام لیکلی دی. پیغمبر علیه السلام چې کوم خطونه لیکلي دي ما سره د نبي علیه السلام د هغه خط په کافیانې موجود یو ځل مې تاسو ته په روژه کې درکړي دي. هغه خط کې دغه نشته، په هغې کې ټکي نقاط هغې ته نشته، دا اعجام چې ورته وایي دا ټکي ورته نشته. نو دا خو دروغجن خط دی د نبي علیه السلام په زمانه کې بې ته لاندې ټکی او دې ته ټکی او جیم ته ټکی کوم دی او په هغې کې خو د هغې خو د ما سره په دې موبایل کې دا اوس تصویر هم دی، هغې کې خو دا د ټکي دي ورته. نو ته څنګه ما ته وایې چې دا د نبي علیه السلام د زمانې خط دی؟ بیا تاسو به حیران شئ په خط کې لاندې لیکلي دي چې دا خط په شعبان سن 2 هجري کې ولیکلی شو. شعبان سن 2 هجري کې چې نبي علیه السلام په شعبان سن 2 هجري کې خو چېرته خط نه لیکلی چېرته. نبي علیه السلام چې خطونه لیکلي دي د صلح حدیبیې نه بعد لیکلي دي. د صلح حدیبیې نه مخکې د نبي علیه السلام خطونه شته نه، نو چې خطونه نشته دی نو دا خط کوم نه راغی. بیا شعبان سن 2 هجري نو د هجرت دا تاریخ دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې دا د هجرت نه دا نظام شروع کړ. نبی علیه السلام په زمانه کې یو تاریخ هجري سره ونه دا چې دا موږ وایو په سن 2 هجري کې او سن 3 هجري او سن 4 هجري دا اصطلاح کله جوړه شوه؟ نبی علیه السلام وفات شو، بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو، بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې بیا د سن هجري افتتاح وکړه. یاره سن هجري نه به موږ شروع کوو. نو چې نبی علیه السلام په 2م کال باندې خط لیکلی دی نو په هغې کې سن هجري څه کوي؟ بیا درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغې کې د ابوهریره رضی الله تعالی عنه نوم دی چې ابوهریره رضی الله تعالی عنه په دې موقع موجود دی. په سن 2 هجري کې ابوهریره رضی الله عنه کوم دی؟ ابوهریره رضی الله عنه په سن 7 هجري کې مسلمان شوی دی. په 9م کال باندې د خیبر د غزا په موقع باندې حضرت ابوهریره رضی الله عنه اسلام راوړی دی. نو دا خو وایي دروغ ګوره حافظه نه باشد، وایي سړی دروغ وایي د هغه یاداشت کم
نو یو څه دی ورته بیا په هغې کې عجیبه عجیبه نومونه لیکلي په ګواهانو کې ابوبکر عمر عثمان علي ابو هریره ابو الدرداء یې پکې لیکلی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه هم په اووم کال باندې مسلمان شوی دی بیا د هغې نه پس پکې یو صحابي لیکلی عبدالعظیم بن حسن که تا ماله په صحابو کې عبدالعظیم پیدا کړم ما بل نوم کړی دا عبدالعظیم قسمه نومونه خوري دا خو زمونږ د عجمو طریقه ده عرب عبدالعظیم نوم نه ږدي دا قسمه نومونه چې دي دا خو زمونږ د عجمو د ترکیانو د ایرانیانو زمونږ د دې برصغیر پاک هند د خلکو دا طریقه ده چې موږ عبدالعظیم او عبدالرب او دا نومونه موږ ږدو عرب پخوا دا نومونه نه یې ښوده نو عبدالعظیم په صحابو کې کوم ځای نه راغی بل ځای کې لیکلي معظم بن قریش که چا معظم بن قریش په صحابو کې ثابت کړو څه نام غواړي زه به ورله ورکړم نو ته دروغ هم وایې او بیا عیسایان پخپله وایي کله وایي دا خط چې دی دا نبي علیه صلات وسلام لیکلی و کله وایي نبي علیه صلات وسلام په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې په صندوق هجري کې لیکلی و ځکه چې په دې کې صندوق هجري لیکلي ده کله وایي نه یاره دا تاریخ به پکې خطا شوی دا په سن 7 هجري کې چې نبي علیه صلات وسلام کله مصر ته تللی و که نه نو دا خط لیکي نو نبي علیه السلام ته په خپل عمر کې مصر ته تللی دی تاسو ته د یو عالم نه اورېدلي چې نبي علیه السلام ته مصر ته تللی وایي دا چې مصر ته ته هلته په دغه سینا پرې طرف باندې تر وایي د راهبانو د نبي علیه السلام ډېر غټ استقبال وکړو او بیا ورته وایي چې یاره جي موږ له امان راکړه او د امان خط راته ولیکه نو نبي علیه صلات وسلام ورته خط ولیکي او کله وایي دا د حضرت عمر په زمانه کې ته په خپله متفق نه خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د عربۍ دا طریقې د نبي علیه السلام د زمانې نه ده دا نمونه چې دې پکې لیکلي دي دا د نبي علیه صلات وسلام د زمانې خبره نه ده او د ټولو نه آخري خبره دا ده چې په خط باندې د پاسه لاس دی لاس وایي دا په نبي علیه السلام داسې لاس کېښوده تاسو چېرته د خدای په دنیا کې دا اورېدلي سړی خط لیکي نو لاس پې ږدي لاس پې ږدي خلک پې دستخط کوي خلک پې مهر لګوي خلک پې چېرته ګوته لګوي دا درې شکلونه موږ پېژنو یا پې څه کوي یا پې دستخط یا پې څه لګوي ګوته پې لګوي او یا څه کوي یا پې مهر لګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کوو محمد رسول الله نبی علیه السلام مهر هغه به په خط باندې لګوي د نبي علیه السلام یو ختم داسې نه دی چې په هغې باندې نبي علیه السلام خپل مهر نه وي لګولی څومره خلکو ته به یې خطونه لیکل په هغې باندې نبي علیه السلام مهر دلته په دې باندې پوره لاس لګولی دا لاس دا کومه طریقه ده دا د دې نه مخکې دا طریقه وه چېرته د هغې نه بعد چېرته دا طریقه وه د نبي علیه السلام د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هلکه په خطونو باندې به لاسونه ږدي نو دا مې راته دې لپاره صرف ووایي چې تاسو به حیران شئ چې یو سړی یو غلطه خبره کوي دا غلطې خبرې دپاره چې کوم دلایل وایي هغه د هغې نه هم ورپسې غلطي او خلک یې په دې د جي او ټي وي والا ما ته چا راولېږو پرون ما ته دا شی چا راولېږو وایي جي او ټي وي والا په دې باندې ډېر لوی شور شرابه شروع کړې ده چې الله نبي علیه صلات وسلام عیسایانو ته ویلي وو او دغې ته ویلي دي مسیحیانو عیسایانو ته چې تاسو دپاره به امن وي او تاسو به څوک د خپل کوره نه وباسي او تاسو به دا او دا وګورئ او دا د خلکو او تاسو دا مسلمانان وایي چې دا اسیه مړه کوي او دا د پانسي ورکوي او نبي علیه السلام ویلي دا به د کوره نه وباسي نو ما یې په دې خط کې دا لیکلی چې نبي علیه صلات وسلام دا ویلي چې دا به کنځل کوي ما ته نو خیر دی دې ته د کنځلو اجازت دی په دې خط کې راته دا خبره ووایي چې دا خبره پکې شته نه چې دا خبره پکې نه وه نو تا دا دروغجن خط ولې شای کوه دا دې په فیصله کې څه نه لیکه دا د عدالت په فیصله کې دا خط لیکلی عدالت په فیصله کې دا خط لیکلی نو دا زموږ علمي زه خو حیران یم زموږ دا بعض ججان خو دومره عالمان او دومره پویه او دومره هوښیاران دي بېګا مې د یو جج تحریر کته محبوب عالم نومېږي هغه محبوب عالم دومره هغه تحریرونه زه دومره په خدای خبر ریټایر شوی خو د لاهور هائی کورټ چیف جسټس د هغه دغه تحریر او دغه طرز تحریر نه زه دومره متاثر شوم چې ما وایي چې یا الله داسې خو چې بیا مې دې ته وکتل نو ما وایي چې دام شته او دام شته عجیبه غوندې خبره ده نو که چا نه سړی تپوس وکړي دا خبره د لیکلو دا او که نه ده دا به دنیا به موږ پورې خندا کړي چې ستاسو هغه پوهې خلک داسې راته خبرې کوي بهرحال دا مې پکې یوه زندې غوندې خبره دې دپاره وکړه چې خلک به وایي چې وګوره ته تا ته به هم چا رالېږلی چې وګوره ته یې رسول الله صلی الله وسلم د خلکو سره معاهده کړې ده او په ترکي کې هغه خط پروت دی او ته به چې او که نه وګوره نبي علیه صلات وسلام عیسایانو ته دا ویلي دي او تاسو وایئ چې نه سزا به له ورکړې نو په هغه خط کې هم دا نشته چې نبي علیه صلات وسلام خلکو ته دا ویلي چې ما ته کنځل کوئ خو تاسو ته اجازت دی او هغه خط د سره د سړیتوب خط دی نه به چا د ځان لیکلی خدای خبر چا لیکلی د کومې زمانې واخر دعوانا الحمد لله الله